الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين صدقت يا رب العالمين. دا خبر اوس دی آیاتونو کې الله رب العزت دا کوي دا تاسو چې چاته خدای وایي او دا څوک رابلې نو دا استاسو بشان استاسو نه بل شان خو نه دي استاسو بشان. ان الذين یقینا هغه کسان یا هغه کسان تدعون چې تاسو رابلې من دون الله علاوه د الله تعالی عباد امثالكم استاسو بشان بندیان دي فدعوهم بس آواز ورکړئ چې فلیستجیبوا لکم چې تاسو او یو کیدا تاسو له جواب درکې تاسو ورته وایئ چې به تاسو ته جواب درکړي جواب هم نشي درکولی داسې آوازونه ورته کوئ ان کنتم هندوستان خدای ناراضه ولو ان کنتم صادقین بچارې تاسو رښتیني الله رب العزت ورته وایي چې دا ستاسو بشان دي یا هم انسانان د الله معبودان جوړ کړي دي هغه پر ستاسو بشان بندګان دي آوازونه ورته کوي جواب درته نشي درکولی او یا بودان هم شنو دا تاسو په خپلو ګوتو باندې جوړ کړي دي د هغې تذکره په دې بل آیات کې ان الذین یقینا هغه کسان تدعون چې رابلې تاسو ان الذین یقینا هغه خلک تدعون چې تاسو رابلې من دون الله ما سوا د الله تعالی نه عباد بندگان دي امثالهم بشان دستاسو فدعوهم بسراو بلې دي لرا آواز ورته وکړئ فلیستجیبوا جواب دې درکړي لکم تاسو ته فلیستجیبوا بس سوال دې قبول کړي لکم تاسو ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني الهم آیا د دې دپاره ارجلون خپې دي یمشون بها چې دي تګ کوي په دې سره داسې خپې ورته شته چې دي تګ وکړي په دې سره خپې خو شته تاسو جوړې کړي دي خو داسې خپې ورته شته چې تګ وکړي په هغې سره ام لهم آیا شته د دوی دپاره ایدین لاسونه یبطشون بها چې دي نیسلو کړي په دې سره نو نشته داسې لاسونه ام لهم آیا شته د دوی دپاره اعینون داسې سترګې یبصرون بها چې دي لیدلو کړي په دې سره نشته داسې سترګې ام لهم آیا شته د دوی دپاره اذان غوږونه یسمعون چې دي اورېدلو کړي بها په دې سره قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادعوا شرکاءکم راوغواړئ دا خپل شریکان دا تاسو چې چاته خدای وایئ لات منات عزا وغیره دا ټول راغونډ کړئ ثم کیدوني بیا زما خلاف تدبیر جوړ کړئ اصل کې کیدوني دي کیدوني زما خلاف بیا تدبیر جوړ کړئ فلا تنظرون انتظار مه کوئ مهلت مه راکوئ باصل کې دي فلا تنظروني ماله بیا مهلت مه راکوئ زما خلاف تاسو خدا وایئ چې هلکه زما پیر صاحب نه منې پیر بابا نه منې د ګټ نه به دې راوباسئ ورشه پیر بابا دې راوله چې اوس یې ما د ګټه وباسئ دغه پیر بابا نه دی کوم چې ګذر کړي هغه لوی خلک دي د هغې کشان کې مو خبرې نه خو دا خان ټول چې کوم ځان ته خپل جوړ کړي چې ګیرې خرو دي هغه هم دوی پیر صاحب بیا هم رسېدلي صاحب او چرس کی او بګاډو ورو سری شرابونه وسکی او په دیمان کې بګړی او هغه الله الله رب العزت ورته وی دا خدای متعلق خبره شو خدای دا چې کومه خبره ده نو دا د خود متعلق ده الله وی د دې د پرتا سے وګونه نشته دا سترګې نشته دا چې دی پکړو کې دی اورېدلو کې دی لیدلو کې نو راځي که چرته نو بس راوي باندې راي والے زما خلاف تدبیر جوړ کې نو که زما خلاف تاسو کاروایی کولی شئ بس صحیح ده زه به ومنم چې لکه دکیم زور داسې نشته الله وایي ورته ووایه او چیلنج ورکړه کولی ان یقینا باغه خبره دا ده یقینا
ولی اللہ الذی ولی زما کارسان زما دوست زما ناصر زما امداد کون کی زما اللہ دی الذی اللہ نزل الكتاب نازل کړي کتاب مقدس لرا وهو يتولى الصالحين هغه دوست د نیکوکارو هغه د نیکانو دوست هغه ما ناصر او مددگار دی و شراوت د بوتانو باندې راو والذین کسان تدعون جتافرا بلې من دونه ما سوا الله تعالی لا يستطيعون امداد نشکو لا يستطيعون طاقت نلري نصركم استاذ د امداد ولا انفسهم ينصرون ولا تقبل ځانونو امداد کولی شي وان تدعوهم او بتاثر بلد دلرا الى الهدى هدايت طرفتا لا يسمعون دين اورستا وتراهم وتبوين دلرا ينظرون چې بغوري اليك تا وهم لا يبصرون او دې دل شي کولې نو کوم بوتان ته مراد والے کته ته اسه تاسو کې د دې سموالي طرف ډول چې لکه داسې راته دی وې چې دمو دا ټوخي مو خپې دي خدا وې دا پریشان داسې دی هغه د لندې په درته ګوري سترګې خپل جوړې کړې باندې او جواب د لنشي درکوري او که انسانان دي چرته مراد والے نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل میراث او قسم سیده بناسو هو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خبره کوله نو هغه منل نه هغه اوریدل نه الله رب العزت چې تو تراهم ينظرون ته به ویني دي چې تاسو الهي کدا ته وقول هو هم لا يبصرون دي دي دا حق دي دي نشي وذل عفو لازم کا عفو لرا لازم کا او ځان له عادت جوړ کا د بخنه وامر او حکم کا بالعرف بني کې سره واعلن او اعراض کا عن الجاهلين د جاهلانو چې اعراض کا نو سپجوان کې داس راځي استاد زندگی دا پدې کې بتو امدادي او ناصر چې دي امداد کوونکی او د چانه چې د امداد واړه دا به خالص الله ګرځي دې کې د خلکو نه بیا کوڅه خطا شي او چې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارکه د سلام د زیارت د سلام ځکه د تاغه د دین راغله پر داسې سترګې شته چې تا ویني هغه د پاره چې داسې وګونه شته چې ستا आवाज اوري عام ورته یاد دی لپاره شته دا د مشرک مراد من یو وخت نه بل وخت موږ په مانځ موږ توحید بیانو او صرف زور د ثواب راځنه او دې وایش کوم بیان او صرف زور د بارے طرف ته دواړه لاګي دې موږ په مانځ نو خبره دا ده چې موږ ورته وایو اولیاء چې کوم صفات دي بعضې ولیان پیغمبران کړل نه چې هر سړی ولی او پیغمبر علامه مظهري صاحب لیکلي دي په خپل تفسیر چې بعضې اولیاء د خپل ملګرو سره چې امداد وکړي نو د سړي سټه وباسي بې بنیاد ورله وباسي د هغه چې کوم دښمني د هغه ملګري دښمنان دي چې کله الله وغواړي موږ وایو کولی شي چې کله الله نه مخته فرق دار دا توحید دا توحید ټول مضبوطه خبره ده چې دا الله په ذات سره دومره پوهه یقیني چې الله وغواړي دا پلانې دا کار کوي چې الله نه غواړي هم خبره ده چې الله یې نه ګڼي په بابا خبره ده چې بعضې او که الله نه غواړي او ته د الله په ضد باندې بیا یو عقیده جوړه کړې بیا بالکل غلطه ده مفهوم د توحید دا دی مفهوم د توحید دا دی چې ته د الله په ذات او په صفات کې هغه سره څوک شریک جوړ نه کړي بس دا د توحید مفهوم او چې الله وغواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی ویلي دي ګوره چې الله ورته ښودلي دي بیا یې ویلي دي چې د قیامت د نږدې به 10 کسان چې هغه د ټولو نه بهترین شهسواران وي د مقدس مکه د ټولو نه به کلک جهاد کوونکي زه هغې هم پېژنم او د هغې د پلارانو د میندو نومونه هم پېژنم وغیره او نور هم داسې بلا خبره اوس چې د دې په ضد باندې عقیده وي نو هغسې لکه بعضې خلک یې هغه کیسې پیسې کوي دا زمونږ دا ملګري دي دا
کسی بسی دوڑی نوئی وی امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر وی امداد موکا او دا غم نم آزاد کا او بدین و دنیا باندې شاد کا اے شیخ عبدالقادر نصر دار اللہ سے کرتے دینے کی بیا شیخ دینے کی بیا کہتا نا دا اللہ سے بات دا مخلوق دا بارا میں لازم کوا بس بیا دی کسا سما یا دا شاموی بخلو زیب ویلو وی خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو وی دا خدے پاکنا فردوس اعلیٰ زنہ ہوا مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی وی مولا دا معین الدین چشتی پر داخور انا دا لیک شام جاکا پر سرے قوالی مولی والی کوئی دا کرنے کافی نعوذ باللہ من ذلك وی نجا مسجد نہ کر سجدان رکھ روزان مربوکا نجا مسجد نہ کر سجدان رکھ روزان مربوکا وضو کا توڑ دے پوزا شراب شو پیتا جا شراب شو پیتا جا ورته وایي اوس که به سمې دیوانه نه چېرته په جهاد باندې به پیټ شي په بل څه به پیټ شي چې چېرته څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې غیرت وکړي خو که چېرته دې ته دا وایي چې د قبر نه تو راتاو کېږي او بیا چې جومات هم چې دی نو پرېږده او پلانکي شي پرېږده او ډګري شي پرېږده همدغه به بیا مراد نه وي نو نه د الله صفات دا به مخلوق نه نه ورکړي او د مخلوق چې کوم الله ورته کوم خاصیتونه ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله کومې درجې ورکړي نو هغه دې کټ کړي بعض خلک دې کې تشدد اختیار کړي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي څوک چې زما قبر لران وي د دا لپاره خصوصي شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په مدینه منوره کې وفات شو وي زه به د هغه خصوصي سپاره شم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مکې معظمې ته رایې حج ته بیت الله یې وکړو او زما روزي لران نه وي د ما سره بې وفایي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي چا چې ما ته د لرې نه سلام وي فرښتې را رسوي او چې څوک د نږدې نه وي زه پخپله ورم او د سلام جواب ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو اعمال چې دي دا ماته پیش کړي او که چېرته تاسو ګناه کوئ نو زه په هغې خفه کېږم ستاسو دپاره سوال کوم او که چېرته تاسو نیکي کوئ نو زه خوشحالېږم ماته راغله ګوره هر څوک به په یو ډله کې نه وره چې بیا مراتب دي اگر فرق مراتب نه ونیسي که چېرته فرق د مراتبو بیا ونه کړي نو دا ځان نه زندي کوي وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ وَكَجَرْتَ تَعْلَرَ دُوكَكِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ وَكَجَرْتَ تَعْلَرَ دَرْوَاجَوِي مِنَ اشْتَرُرَ سِگِتَاتَ مِنَ الشَّيْطَانِ دَ شَيْطَانَ نَزْغٌ وَسْوَسَةٌ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او ما هغې ته ویل دي صرف خبر اصل کې ما او تا ته ځکه پیغمبر د دې نه پاکي فاستعذ بالله نو ته پناه ونیسه په الله رب العزت سره انه یقینا دغه الله سمیع اورېدونکی دی علیم علم والا دی وی یو پیر چې دی مفسرینو دې ځای لیکلي وي ولي الله نو هغه په خپل مرید ته وایي چې یاره چې تا ته شیطان په زړه کې وسوسه پویو یا پویو له انداز ته ګورې چې تا شیطان په زړه کې وسوسه او درواچې وي ته به څه کې نو زه به پرې عمل نه کوم که بیا یې درواچوې بیا پرې عمل نه کوم که بیا یې درواچوې بیا نه چې بلا پرې ورتې دا خو به ډېره ګرانه نه شي نه ورتې ګرانه خو وایي ورته ووایه چې د شپونکي سپي غټ سپي خو هغه تا پسې شوي دې په کاڼي ولې نو بیا وایي څه به کوې نه ورتې په کاڼي به ولي که بیا درپسې شو بیا به په کاڼي که بیا درپسې شو وایي بیا نو څه وکړو پیر صاحب ته هغه ورته داسې وکړه چې د شپونکي ته اواز وکړه د شپونکي ته اواز وکړه د هغه سپي په یو اواز کې درته لرې نو وایي چې کله تا شیطان دا ټینګې ورته وایي نو ته دا مو زه به دې ځان نه نه بس الله نه فاستعذ بالله پناه ولټوه د الله سره د الله سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه الله به درنه لرې کړي الله به لرې کړي نو فاستعذ بالله پناه ونیسه په الله رب العزت سره یا د الله پناه واخله انه یقینا دغه الله سمیع اورېدونکی دی علیم علم والا ان الذين يقيننا کسان اوس دغه تګور دغه خبره وشوه چې الله رب العزت وایي چې ته پناه په الله سره واخله اوس که بیا انسان دی ان الذين يقيننا کسان اتقوا چې یریږي اذا مسهم هر کله چې مزه کې دي لره طائفون سیسه من الشیطان د شیطان نه تذکرون زر یاد شي دي د
دا فإذا هم مبصرون بس اچانک دی بصیرت والا شي دی بدون کی شي اچانک دی د پوهه حاصله شي چې اوهو شیطان وزیر خطا کړم ها دې زرا د زبرګې په لاره دې زرا د عالم په جامه کې راځي حافظ د حافظ په جامه کې راځي طالب د طالب عام کس د عام کس په جامه کې راځي دا چې خپل طریقې وإخوانهم أولون الذي يقودونهم راگیر ویدیلا فی الغی پسرکشی کی ندی دارونا چی دائی راکائی دی سرکشی دا ثم لا یکسرون بیادی کوتاہین کبھی وَإِذَا لَمْ تَحْتِهِمْ او ہرگل چراشد بیوتا بی آیاتن ہرگل چراؤ نڑیتو وَإِذَا لَمْ تَحْتِهِمْ ہرگل چراؤ نڑیتو بیوتا بی آیاتن اغنشانی مخصوصا معینہ قالوا دیوائی لولا جتبیتا تاولی حق نشانی رو نلرا کما چی من بوختلا کافران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چی من لپلانکی موجزہ رو را تا کوئی سپانا چی دا سروزہ رو غر جوڑ کا لپلانکی نا دا جوڑ کا لپلانکی نا دا جوڑ کا ویچی کلا والا تر دا خاص مخصوص نشانی رو نلر نو تا تاولی لولا جتبیتا ولی دا نشانی رو نلرا کما چی من گوارو چی من در نسو گوارو اگر آلا رولا تو ورته وایا اتبع ما یوحى الی چې څه خدا وایي تابعداري کوم چې څه دا خدای وایي هغه کار به ځان ته کیسې بیسې نشي واذا لم تأتهم هرگل چې تراونه دي ته آیات سنشانی برابر نو قالوا وایي لولا جتبیتها ولدي جوړه نکړه د ځان نه یو نه قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما یقینا خبر دادا اتبعوز تابداری کوم ما دا غسو یوحا الیا چی وحی کڑی شوی دا زما جانب دا من رب زما دا رب دا نا آزا مسوائل دا نصیحت دی من ربکم سازو دا رب دا جانب نا دا قرآن چی دی دا نصیحت دی چی پا دی باندی یو کس نرالی گی نو دی با موجزاتو نرالی گی و قرآن باندی چی یو کسو اسلام درانی زینی شنو تا کسا آدو سومنا بیا موجزی پیش کر بیا ویدی نرالی کی ورطو آیتا سی وَهُدَنْ او ہدایت دی ورحمتن و رحمت دی قومی یؤمنون دا باردا قوم چی ایمان روڑی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَحَرْکَلَتِ لُسْتَلِشُ قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ نُوَّتْ کی رے دیتا وَأَنْسِتُوا او چمشے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا بارا جی بدا سبان دی رحموشی نو کله چې قرآن لوستلی شي نو تاسو چپ کېږئ تاسو دې ته غوږ کېږئ او تاسو چې دې چپ شئ اوس ګوره دوه الفاظ الله رب العزت استعمال کړل چې تاسو څه کې چپ شئ او دې ته غوږ کېږئ غوږ کېږئ دې ته او چپ شئ اوس انسان دې به کله اواز اوري کله به نه اوري نو که کله دې اواز اوري نو بیا دې ورته دې غوږ کېږي او که چېرته دې اواز نه اوري خطبه د ده نه لرې نو دې دغه تباه خبرې نه کوي یا لري داسې بلا درسونه یې ورکړل بیا به د قرآن ادب دا دی چې دی به چپ وي دی به خبرې نه کوي او دا آیات اصل کې نازل دی دا مانځه متعلق دی دې کې یو مسله ده مشهوره نو دا یو نیمګړی څه هغه څه دی په دې پوه دی چې څه مسله بیان کړي دا اختلافي ده دا پلانکی شي دا ډیګري شي زموږ استاد محترم ته مولانا صاحب شاه ډېر بزرګ انسان ولس کاله هغه وایي ما تعلیم کړی ده خو داسې مې کړی چې ما د اختر په ورځ هم سبق ویلی اختر هغه وایي زه اسلام آباد په ایرپورټ باندې چېرته تلم وایي یو کس راسره هم ښه د معقول شان دی هلته یو علامه صاحب نو هغه راته وایي چې دا پلانکي شو دا دي او علوم کې راغلي ما ورته چې هلکه هغې کې داسې نه دي راغلي غلط دی وایي ما ته چې نه چې هغې کې راغلی دی که ما هغه خپله تصوف عالم دی ما ورته چې هلکه داسې نه دی ګورې دا د امام غزالي صاحب کتاب ما ته ښه پته ده موږ زموږ کار دی زه وایي چې نه چې دې کې راغلی ما ورته چې راغلی دی یا ما ورته وایي چې هغې سره به وروسته وګورو دا راته ووایه چې دا احیاء العلوم الدین دي که احیاء العلوم الدین دا احیاء دي و احیاء دي په دې لفظ مې په سر په د کتاب په نوم مې پوهېږه منځته مې وروسته ځو نو به پوهېدل لذي کفا نو خبره دا ده چې بعضې کس چې د خپل مذهب بیانوي هغه وایي چې هو دا دې موږ څنګه ځان دی کار دی نه په خپله مسله باندې ځان پوهېږه چې یو کس په خپله مسله دومره کلک ودرېدېږي چې هغه وایي چې زه ابوبکر صاحب ته رضي الله تعالی عنه ته تیار نه یم زه ابن معاویه صاحب ته دې ته تیار نه یم نو کم از کم چې دا د خپله مسله خو یاد کړي
اگر چې دای سره دې خبره ترمن ضروري دي خبره دا ده چې الله رب العزت وینو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې اجمعوا على انها نزلت في الصلاه دا آیات را نازل شوې دي په باره د مانځه کې باندې دا خبره ده چې دا د مانځه په باره کې او دغه شان چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دغه شان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل منځو نو خلک لګیاو امام پسې سوي هغه پرستو ولاړو خلک هم ولاړو د چې منځو په دې ډېر زیات غوسه شو دی ورته وایي اما انتم ان تفقهوا ان تعقلوا وستاسو ته دا وخت نه دی راغلی چې تاسو فقه حاصله کړئ او تاسو د عقل نه کار واخلئ او عبدالله بن مسعود سیوا کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدلو غالبا تقریبا څه کم او زیات د 36 سالونو او د عبدالله ابن عباس او د عبدالله ابن عمر سے 18 لګبګ واوشا خپلې وکړه نو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر زندگی دی راکړو د مفسرینو د قران کې لوی مرتبه باندې چې چاته حاصله د مقام عبدالله ابن مسعود سره حاصله بیا ورپسې عبدالله ابن عباس عبدالله ابن مسعود سے ورته دا ویل بیا ورته وایي چې امام پسې قرات وکړي خبر دا نه راځي الله رب العزت ته فرمایي چې تاسو په توجه سره راکړات ووري او دې ته وخت کړئ نو که چېرته یو انسان امام په تیزه باندې سبق وایي نو هم به ورپسې دې قرات نه کوي سورت فاتحه به هم نه وایي او نور سبق به هم نه وایي چې امام په تیزه قرات کوي مسله زده کوي اکثر سړی خطا شي چې تبل وایو قبول وایي سوي دې پلان کې دې کې خدا کار هغه دې کې څه دا کار چې دا خپله مسله یاد نه دی تیار نو تب امام پسې نه پاتېږي کاغه پاتېږي او یو په مزه وي هر چې پاتېږي مسله تر پدې کې موږ سره اکثریت امت ولاړ دي اکثریت امت دی وي چې پاتېږي باندې یو امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ د انفرادي رائے او دا بل رائے د احترام او هغه چې کوم طریقې سره کوي چې سورۃ فاتحه وایي نو خلک یې اوس هغه طریقه نه وایي یو خو چې نوې کمنډلې راوځي نو دوی چې فرض ده که چا نه ویلې ما سره مونږ کېږي حالانکه چې د چانه د عبدالله ابن عمر څخه دا حدیث را نقل او هغه خپل سورۃ فاتحه نه دی حدیث را نقل او د راوی په خپل حدیث عمل نه کړی نو چې هغه په نه کړی دا او په مودا کې بیا دا هغه مونږ کېږي کنه نو بیا هغه دې جواب نه یعنی په کراچۍ کې ورته 3 غنټې مناظره وا او په صرف دا یو دلیل ورته بار چې عبدالله ابن عمر څخه مونږ شوی دی کنه د دې جواب نشته خیر نو دې دا امام پسې بشاته غلې ولاړ چې غلې ورپسې ولاړ موږ سره پدې کې ټول جمهور امت چې پدې ذکر کېږي بیا خو د سره چې ورپسې نه او چې کله په مزه کې نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ زموږ مسلک بیا دا چې په مزه امام کله سبق وي بیا په ورپسې د سبق نه ځکه الله رب العزت وایي چې تاسو چپی یو خبره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بلا پر قرآن ته آیات چې الله وایي چې کله قرات کېږي نو تاسو چپ شئ بل د دې نه بل دلیل شي او نور بیا ځای په قرآن کې دلایل شته خدا محل نه دا د ځای سره مناسب راشي رسول الله په مقابل د دې کې دوه احادیث دي سره یو حدیث چې دی هغه نهایت درجه کمزوري نه په استدلال کې سره پیش کېږي بل حدیث دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کسان په مانځه کې سورۃ فاتحه ونه وایي نو دلته مونږ ګویا نه دی شوي هغې دې معنا کوي په دې سره چې د سره مونږ نه شوي او موږ وایو چې مونځ یې کامل نه دی ته وایي چې مونځ یې کامل نه دی نو بیا خو زمونږ هم کامل نه شي نه د دې باره کې کوم څه خبره رایې قایم ته قایم یې بل قایم یې یاده هندوستان نه چاته ډاکټر صاحب راباسي یا د پاکستان نه چاته غامدي صاحب راباسي یا بل څوک راباسي نو دا رایه به یا زره پاسه په خپله دا رایه به بلد دی خو موږ به لاړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو شاګردانو ته نو د هغه شاګرد چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وایي لمن یصلي وحده وایي دا چې څوک ځان له لمونځ کوي دا حدیث هغه باره کې یعنی یو کس ځان له لمونځ کوي هغه به سورۃ فاتحه وایي هغه په سورۃ فاتحه وایي دا صرف د هغه متعلق دی دا حدیث لکه شانتی عبدالله ابن عمر سے بیا وایي حدیث هم درانه کړی و هغه وایي لمن یصلي وحده څوک چې ځان له لمونځ کوي دا د هغه متعلق
لکه شمس سفیان ابن عیینه چې دا خپله د امام شافعي رحمت الله علیه او د محدثینو استاد دی دی وایي چې هېڅ چا دا حدیث چې دی دا د امام او د مقتدي متعلق نه شي کېدی دا د ځان نه لمونځ کوونکي متعلق د ځان نه څوک لمونځ او امام احمد دا خدای مې بیا نو چې کله قرات کېږي وایي تاسو چپ شئ بیا زمونږ چې کومه مونږ وایو د دې معنا ده لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب چا چې سورت فاتحه ونه وي نو د ده مونځ کامل نه دی که چېرته دې ځان له مونځ کوي که ځان لګوي بیا هم سجده سهو وکړه مونځ یې وشي او قرات یې کړي چېرته یو آیات یې کړي سورت فاتحه کې ویلي بل سورت کې یو آیات ویلي نو مونځ یې وشي بیا خو کامل نه دی خبره دا ده چې موږ بیا وایو چې مونځ یې کامل نه دی لکه څنګه چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد چې څوک د جومات ګاونډي د ده لپاره کول مونځ نه کېږي مګر په جومات کې دی به مونځ په جومات کې کوي که ده کور نو موږ که چاته چاپړ نو موږ وایو چې مونځ یې کامل نه دی سوال یې پوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه صحابو خپلو کې جګړه یو صحابي لګیا غالبا په مسلم شریف کې حدیث دی هغه وایي دې بل ته چې هلکه دا ولې په مانځه کې قرات وکړو امام پسې قرات مه کوه دا بل ورته وایي چې نه زه به کوم خبره راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې وایي چې د امام قرات دا ستا لپاره کافي دی مقتدي ته وایي ورته وایي د امام قرات ستا لپاره کافي دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ګوره دا حدیث دی موږ سره هلته د قرآن آیات راغلی او دلته کې دا حدیث راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بل کوم حدیث دی نو دا به د ځان له مونځ کوونکي لپاره شي نو مسلې نه جوړ دا شي چې کوم کس ځان له مونځ کوي دی به سورت فاتحه لازمي واجب ده که چېرته ترې پاتې شوه او بل آیات یې چېرته په ولاړه ویلي بل آیات یې ویلي نو بیا یې مونځ کېږي که سجده سهو یې وکړله که سجده سهو یې وکړله او دغه شان که یو کس امام پسې مونځ کوي نو د امام قرات چې دی دا د مقتدي دپاره کافي شو د قرآن د دې آیات ته ولي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ته ولي صحیح بل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هغه د صحابو د وخت نه راروانه ده خو اوس ورته خلکو د فرضیت درجه ورکړې نو ځکه یې موږ وایو ځکه یې موږ وایو ورته دا دی د هغه وخت نه راروان ده د دې د ویلو کوم څه ضرورت نشته خو خلکو له د فرضو درجه ورکړې ځکه یې موږ وایو چې چا ونه وي نو مونځ یې نه کېږي خلک تر دې پورې تللي دي نو نور پکې ډېر څه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له څه کسان راغلو هغه سره یې بحث مباحثه کړو نو اول چې تاسو ډېر کسان دي که یو سره زه بحث کوم نو زه به کم کم جواب ورکړم دا دې ځای نه آواز بیا د هغه ځای نه بیا د هغه ځای نه یو کس مقرر کړي چې د هغه ګټه او د هغه تاوان د ټول تاوان د هغه یو کس مقرر امام ابو حنیفه صاحب ورته تاسو فیصله په خپله وکړله د ده ګټ او تاوان ستاسو ګټ او تاوان دغه شان موږ امام مقرر کړی دی د هغه ګټ او تاوان دا د مقتدیانو ګټ او تاوان په هغه باندې زموږ دا اعتماد دی او دا زموږ په هغه باندې اعتبار دی بیا یو صرف الزامي جواب دی مینه او اعتراض وکړه که چېرته ته ووایې چې سورت فاتحه فرض ده که یو کس داسې راپاڅي امام شافعي صاحب ورته وایي فرض نه وایي ها او امام شافعي صاحب وایي چې سورت فاتحه څوک وایي امام پسې نو چې کله امام چپ شي لکه امام وایي الحمدلله رب العالمین دا چې غلی شي دې کې به زر ته یو آیات ویلی شي نیم ویلی شي دا به ووایي بیا هغه وایي الرحمن الرحیم بیا به ته لږ سبب ووایي چې امام سره اواز یو شان نه شي اوس خو خلکو سم موبایل راغېښتی دی سم موبایل دی اوس الله دې خیر وکړي نو خبره داسې ده چې الزامي جواب دا ده چې یو کس اقدم امام پسې راغلی او رکوع ته ښکته شي امام ښکته شوی دی نو دا زموږ هم مسله ده او د حدیث صاحب وایي ټول وایي چې اته رکعات وشو د ده رکعات وشو نو چې د ده رکعات وشو سورت فاتحه فرض ده سورت فاتحه باندې پاتې شو فرض ته پاتې شو بیا خو د زر رکعات نه کېږي مونږ ته وایي تاسو چې قرات ته فرض وایئ مونږ ورته مونږ قرات ته فرض وایو او مونږ قرات ته فرض د امام دپاره وایو چې کله امام پسې کله امام پسې مقتدي نو بیا د امام دپاره فرض دی د مقتدي دپاره بیا صرف د وخت له ولاړه فرض دی څنګه چې ته راشي نو تاریخ به رکوع ته نه ښکته کېږي لږ ساعت به ودرېږي مونږ وایو دغه لږه ولاړه فرض ده او قرات چې دی دا د امام دپاره دغه حالت کې فرض دی نو زموږ په نسب باندې کېږي خو ته به ورته بیا دغه تصرف جواز راوباسي الله دې معافي وکړي وإذا قرئ القرآن که چېرته چا وي نو
بیا په مرسلې د جګړو دغه نشته او بد رد ویل خو په دې کې د سره علماو لیکلي دي چې ته په دې مسله کې چاته د ګمراهۍ نسبت نشي کولی ځکه چې دا د امامانو ترمنځ د وخت نه راروانه ده وإذا قرئ القرآن هر کله چې ویل شي قرآن فاستمعوا له نو وکیل دې ته وانصتوا چپ شئ لعلكم ترحمون دپاره دې چې رحم وشي په تاسو باندې واذكر ربك یادوې رب خپل لره فی نفسک په زړه کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفه او په یارۍ سره ودون الجهر کم ده تیز نه ودون الجهر کم ده تیز نه داسې معنا نه چې تیز مو وایي نه کم ده تیز نه ډېر تیز باندې من القول د وینا نه بالغدو والآصال په سبا او بیګا کې وګوره الله رب العزت وایي کله چې ته د رب ذکر کوې نو په زړه کې کوه او په عاجزۍ سره کوه او په پټې کوه او کله چې ته دا ذکر د خدای د الله رب العزت کې نو لږې د تیز نه په مزه کوه او که چېرته په داسې ځای کې چې خلکو ته تکلیف وي نو بیا یې بلکل تیز مه کوه لکه مثال درته او بعضې اذکار بیا داسې بعضې ذکرونه چې د هغې تیز ویل واجب وي نو بیا د هغې په مزه ویل نشته لکه د بانک تیز ویل لازم دي د هغې په مزه ویل نشته یا د سبا نه به تکبیرات شروع کېږي نو د سړي دپاره یو پېره تیز ویل واجب دي یو پېره دا تکبیرات تکبیر ویل الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یو پېره تکبیر ویل هم واجب دي او یو پېره تیز ویل هم واجب دي ها تکبیر ویل ځان ته واجب دي او تیز ویل ځان ته واجب دي دواړه واجب دي یوه مسله شوه بله مسله پکې دا ده زده کړې بله مسله پکې دا ده چې دا مانځه پسې به فورن وي او تیز به وي مانځه پسې به فورن وي او تیز به وي د مانځه او د تکبیراتو په منځ کې به داسې یو څیز نه راولي چې هغې سره مونځ ماتېږي خبرې به نه کوي اودس به نه ماتوي هېڅ به نه کوي داسې یو کار به نه کوي چې هغې سره مونځ ماتېږي د مانځه او د تکبیراتو په منځ کې که چېرته د ده نه یو داسې کار راغلی چې د مانځه او د تکبیراتو په منځ کې خبرې وکړي یا یو څه بل څه نو بیا یې تکبیرات لاړ تکبیرات به بیا دی وایي نو بس تکبیرات لاړ بیا ثواب مواب یو څه بس دغه کیسه بیسه ختمه ده الټه د الله نه به توبه استغفار کوي د دې بخښنه به د خدای نه طلب کوي بخښنه به طلب کوي او یو پېره ویل کېږي نو دا لازم دي او د دې نه پس که څوک وایي نو لازمي به نه وي نو ښه دا ده چې ونه ویل شي خو که څوک یې وایي لازمي به نه وي او دا هر لمونځ نه پس که مسافر وي که مقیم وي که ځان ته لمونځ کوي او که یو لمونځ یې امام پسې کړي او بیا څه رکعتونه امام پسې کړي او څه ځان ته کوي بیا هم تکبیرات په تیزه باندې وایي که په دې ورځو کې د چېرته لمونځ قضا شي او دغه لمونځ ځان ته راګرځوي او په دې ورځو کې راګرځوي د تکبیراتو په ورځو کې نو بیا به هم پسې تکبیرات کوي او که چېرته مخکې دې لمونځونه شي اوس یې راګرځوي نو بیا بېرته بیا ورپسې ویل نشته خو که په دې ورځو کې لمونځ راګرځوي تکبیرات به ورپسې لازمي وي که قضا وي که خپل وي که هر څه وي په ټولو فرضو لمونځونو پسې تکبیرات دا لازمي دي او په زنانه باندې لازم دي ورته وایي اکثر زنانو نه پاتې هغې هم واجب دي خو د هغې لپاره پټ ویل واجب خو تکبیر پې لازم دی واجب واذکر ربک یادوه خپل رب لره فی نفسک په زړه کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفه او په پټه ودون الجهر لاندې د تیز نه یعنې لږ کم د تیز اواز نه من القول د وینا نه بالغدو والآصال په سهار او بېګا کې ولا تکونو ته مه کېږه من الغافلین د کافرانو نه ان الذین یقینا هغه کسان عند ربک چې په نزد د ستا د رب دي خاص بندګان د الله تعالی لا یستکبرون دي تکبر نه کوي عن عبادتي د عبادت د الله تعالی نه ویسبحونه دي تسبیح بیانوي د الله رب العزت دا د الله خاص بندګان دي نو خاص تسبیحات بیانوي خاص تسبیحات څه شي دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا خاص دغه د بخاري شریف حدیث بیا به درته راشي وله دغه الله لپاره یسجدون دي سجده کوي دغه الله لپاره سجده کوي نو سجده چې کله آیات راشي که تا اراده کړې او که تا ولیدو چاوي ډایرک یا لار وچلېدو نو په دغه صورت کې به په تا باندې چې لار وچلېده که نه یا د لډ سپیکر نه ډایرک په ډایرک موبایل دوی نشته خو احتیاط په دې کې چې ویلی شي او یا لار چې کوم پروګرامات چلېږي په هغې کې د سجدې آیات ویلی شي
یا چې چاوي ته په مانځه کې ته لګیا وي هغه ځای کې موجود وي نو بیا به سجده وکړې سجدې لپاره یو څه بل څه ډېر ضروري نشته بس ته ولاړ یا ناست دی په ناسته دې کوله یا په ولاړ دې کوله نو د سجدې حالت په مکه شان په شان د سجدې وي په شان د سجدې به وي داسې به نه چې ته دواړه لاسونه داسې شاته وتړې او سجده وکړې نه هیات به هم دا که سجدې وي یا یو لاس وتړې په یو لاس باندې ته څه بل څه کار کوې او په یو لاس د سجدې نه هیات به هم مکه شان د سجدې په شان وي چې څنګه عامه سجده وي بس د ولاړې نه به د سجدې نیت به پر چې د قرآن پاک د تلاوت سجده کوم د قرآن پاک د تلاوت سجده کوم سجدې له به لاړ شي درې پرې وکړي سبحان ربي الاعلی ووایې اووه ځله پکې وي پنځه ځله پکې وي دغه دې پکې وي ستا سجده وشوه پسې الله اکبر وګرځي به الله اکبر وګرځي نور پکې څه نشته او دا داسې واجب دی لکه څنګه چې واجب لمونځ دی خو دې هغې کې فرق دا دی چې دا به تا پسې داسې نښتي ټول لمونځ ضروري نه که تا به هغه وخت نښه پاتې شو بل ټیم یې پورې شي بل ټیم دا به تا پسې نښتي تر دې چې ته وفات شوې وفات شي به دا یې پسې لازم دی ته به سجدې شي وخت به دا صدقه مې چې دې ټیم کې به کې یا یو څه بس نو پکار دا ده الله رب العزت درته توفیق راکړي اوس دا سجده غواړې نو دا وکړې ټول ما درته ووایي چې هغه نیت نه موضوع نیت ولسه دا دي مینه خلک وایي نیت یو څه بس که ژبه وي که ژبه بس بیا دا وایي قرآن پاک د تلاوت سجده کوم که په زړه کې راولې دغه نیت دی بس راوله الله اکبر ووایې سجدې ته کښته شه الله اکبر ووایې بیا راپورته شه درې پیرې وې پنځه پیرې وې اووه پیرې وې یا که نور څونه ناتقې ته ویلې چې څومره سجده وکړه پورې شي په خبره الله رب العزت دې راته توفیق راکړي د صورت ختم شو او سبا د کوشش پکار دی انسان د روژه ونیسي د دوه کالو برابر ثواب دی د دوه کالو دوی دې چې دې پکې که څوک بس کوي د هغه ځان نه کوي خو د فتوی په روح سره د فتوی په اعتبار سره د مشکات شریف د حدیث په اعتبار سره سبا چې که به زموږ استاد خبره ده دا چې خپل ګناه په خپل سر باندې څوک څه کوي څوک څه نه کوي هغې موږ ذمهوار نه وي بیچاره باندې څوک بس زموږ دپاره چې دلته پرو دا نهمه ذوالحجه ده خو د نهمې ذوالحجې دغه ثواب دی الله رب العزت د توفیق راکړي بیا د سبا نه د سات نه به تکبیرات شروع شو انسان دې کوشش وکړي دا اهم ورځې د ذوالحجې دا په مبارکو میاشتو کې یو د ذوالحجې میاشت ده نو هغه شروع ده د مخکې نه په دغه یو څو د خاصو ورځو کې اثر پاتې بیا پسې ټوله میاشت اهمیت واله ده چې دې کې موږ د تکبیراتو کې خاص کار شرکت وکړو تکبیرات چې دې کې شرمېږو نه اکثر خلک د داسې خوا کې ناستې ولې وایي زده کړه که نه ولې په خوله باندې دې څه چل شوي د انګلیش و داسې درغاسونه ابتدایي د سر نه اخره پورې په ټولو کې لګېږي کتاب کې لګېږي او د کنځلې خواته داسې ظالم کنځلې داخله وي نو مخالفت د چا په خوله باندې نه راځي او ته یو تکبیر نه شي یادولی الله دې معافي وکړي دا یادول پکار دی که بیا بل کس چې تېز وي نو بس هغه سره تېز وایه ځکه زده کول لازمي واجب دي واجب الله رب العزت دې راته توفیق راکړي او په مزه باندې ویل د سړي لپاره تېز ویل واجب دی او زنانو ته خبر به ورسوي د هغې لپاره په مزه ویل واجب الله رب العزت دې راته